بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ د مای اس کیو ایل کلاس شروع کړو. په هغې کې مونږ مختلف طریقې د مای اس کیو ایل د اکسس کولو د اس کیو ایل یعنی سټرکچر کویری لینګویج ښه پوره سټیټمنټس د هغې په باره کې خبر کړې وه او مونږ انسرټ ډیلیټ اپډیټ وغیره او د سلیکټ کویریز چې کوم دي سټیټمنټس اس کیو ایل سټیټمنټس دا یې مونږ په کانسول کې هغه رن کړو او هغه یې زده کړو. اوس په مونږ په پی ایچ پی مای ایډمن کې چې کوم اس کیو ایل ټول مونږ ته پرووایډ کوي په هغې باندې به مونږ کویری رن کوو. پی ایچ پی مای لوکل هوسټ سلیش پی ایچ پی مای ایډمن ته به راشئ. دلته کې تاسو ته دا انټرفیس کولی شي جی او آی. دلته کې کوم ګرافیکل طریقې سره هم ډیټا بیسز کریټ کولی شو او که نه اس کیو ایل سټیټمنټس هم رن کولی شو. صحیح ده؟ ها نن به د خیره سره موږ په ویر کلاس باندې خبره کوو. موږ سلیکټ ویلي وه دلته کې موږ یو سټیټمنټ رن کړو چې یوز جنید ډي بي. یوز جنید ټیسټ سیمیکالن به ولګو او دا گو به کلیک کو. دا کویری رن شو. صحیح ده؟ د دې نه بعد به موږ سلیکټ سټیرک فرام پرسنز. مونږ دا ویلو چې سلیکټ مونږ سټیرک یعنی ټول راخلو او که نه یو څو کالمز دې مونږ راوچتو. صحیح ده؟ مختلف فنکشنز مونږ ویلو. دا کویری څه شوه؟ رن شوه. دا ټول دغه یې راوچت کړه. اوس به بیا مونږ اس کیو ایل ته لاړ شو. په ویر کلاس کې مونږ دا سپیسیفای کوو چې کم نمونه ډیټا یا روز مونږ راوچتول غواړو د یو ټیبل نه. صحیح ده؟ لکه سلیکټ سټیرک فرام پرسنز. صحیح ده؟ نو بیا به مونږ ویر لیکو. صحیح ده؟ ویر کې مونږ یو فیلډ سپیسیفای کولی شو، فیلډز کمپیر کولی شو. صحیح ده؟ مختلف طریقې مونږ کولی شو لکه ویر پی آر آی ډي از ایکول ټو 1 د پرسنز نه هغه ټول فیلډز راواله چې کوم ځای کې چې پی آر آی ډي د څه برابري؟ د 1 برابري. دی به همداسې یو رو وچلی چې پی آر آی ډي د څه برابري؟ د 1 برابري. صحیح ده؟ جیسي سلیکټ سټیرک فرام پرسنز ویر پی آر انډرسکور آی ډي از ګریټر دین 1. صحیح ده؟ په دې کې به سیمیکالن که لګی او که نه لګی، خو چې که فرض که ملټیپل سټیټمنټس لیکي که نه بیا به سیمیکالن لګی. صحیح ده؟ نه 2 او 3 د 1 نه غټې دي که نه، د 1 نه ګریټر دی جو 2 او 3 څه راواخیستل. جیسے سلیکټ سټیرک فرام select state from persons where PR name is equal to Fayaz Khan. दायरा वास्ते PR name د څه برابري؟ د فیاض خان برابري. په دې پوه شوې؟ صحیح ده؟ نو دا مختلف ویر کلاس موږ یوز کولی شو. په دې ویر کلاس کې اوس موږ دا هم ویلی شوې سلیکټ سټیرک فرام پرسنز ویر پی آر آی ډي بټوین 1 اینڈ 20. بس 20 دغه. صحیح ده؟ د 1 او د 20 په منځ کې چې کوم آی ډیز دي. صحیح ده؟ د 1 او 20 په منځ کې چې کوم څه دي هغه به هم تاسو کې راوالي. که فرض که دا موږ داسې کاپي کړو بیا اسکیل دغه ته لاړ شو
اول کې پیسټ کو دو فارمیټ دا کړو چې ګورئ select steric from persons where PRID between 1 and 3 د وسره والی د 1 and 3 په منځ کې چې کم وي هغه راولي صحیح ده جو select steric from persons where PRID is not equal to 1 2 or 3 راوړل صحیح ده select steric from persons where PRID is not equal to 1 and PRID is not equal to 2 دسی هم کولی شي صحیح ده دسی هم کولی شي چې PRID is not equal to 1 and PR name is not equal to فیاض خان دا موږ رن بو نو موږ له به څه راولي 2 او 3 راولي صحیح ده که نه بیا به په دا کویر به موږ بیا جونیت کړو څه به کړو دا موږ جونیت کړو select steric from persons where PRID is not equal to 1 and PR name is not equal to Junaid نامګه کاپی کو چې بیا به یې نه لیکو دې کې څه فرق دی no database selected اوس چونکې دلته کې اوس موږ ډبل کویریز یوز کوو صحیح دی که نه موږ وایو چې ډیټابیس څه کړو سلیکټ کړو دغې چې کرسر چې د بلې ډیټابیس ته تللی چې یوز جونید ټیسټ سیمیکالن مو ولیکو unknown database Junaid JUNAID of test صحیح ده نمالی سره واستو 2 فرحان صحیح ده جیسی بزو دا داغه کما وزو between میم سوی ما be where PRID na PRID in 1 2 چې PRID پدې کې موجودي چې 1 او 2 وي صحیح ده که نه دا ودی شي کو in 1 comma 2 دایره حاصل صحیح ده یعنی 1 او 2 والے دا حاصل اوس په موږ وایلډ کارډ یوز کوو select steric from persons where say वाइल्ड कार्ड में तली पर इसको लाइक कीवर्ड भी यूज को और वाइल्ड कार्ड भी यूज को सही ना फर्स्ट वेयर PR_name लाइक फयाज खान या कपर किसी फयाज वाली कम सही ना चे select from the persons the haga fields راولا چې PR name د څه پشانی د فیاض پشانی صحیح ده کنه دا به اوکې ځیرن شو نو ماته یې سم نه ښایي پوه شو که نه خو موږ بدل کې اوس کار کو وایلډ کارډ به یوز کو وایلډ کارډ دا دی پرسنټ د دې پرسنټ د دې دا مطلب دی که نه چې په اول کې هر څه خو چې په آخر کې فیاض
نه چې په اوله کې هر څه او چې په اخره کې څه فیاضي صحیح ده دا به زورن کما اسم روانه اصل صحیح ده او چې اوس زه دلته کې داسې کار وکړم چې د دې په اوله کې په اخره کې چې بیا به وایي چې په اوله کې د فیاضي که په اخره کې هر څه خو چې په اوله کې څه فیاضي صحیح ده که نه چې د پی آر په نیم کې په اوله کې فیاضي په اخوا کې پسې هر څه ګورئ زما د مخ پیر وسه کې راغلی صحیح ده که نه دې چې ګویا چې په اوله کې دې څه ای وایي چې په اخر کې د هر څه دا راوچته صحیح ده که نه لکه فرض موږ داسې ولیکو چې ای وایي که په اوله کې او که په اخر کې د هر څه چې په منځ کې څه ای وایي دی به هر هغه نیم راوچت کي چې په هغې کې ای وایي صحیح زما هغه نیم راوچت په دې پوه شوې صحیح ده دا څه دا لایک دا د پر پکار چې کله چې موږ په پی ایچ پي کې سرچینګ کوو صحیح ده لکه فرض که زموږ سره بوکس دي بوکس د هغې نیمز موږ سرچ کوو فرض که چا ولیکو چې پی ایچ پي زموږ سره په پی ایچ پي باندې ډېر شی بوکس دي لرن پی ایچ پي هاو ټو لرن پی ایچ پي پایر صحیح ده که نه ایڈوانس لرننګ ان پی ایچ پي وغیره وغیره پوه شو که نه نوم به داسې یوز کړو چې په اول او په اخر کې د هر شي خو چې په منځ کې څه پی ایچ پي د هغه به څه کړي په دې پوه شوې دا ویر کلاس و